عزیزانو دا د فرعون کمالو، غریبو مالدارم شو، بادشاہم شو، خدای امزان تاوے دنیا ورته سجدے موکڑے، دا کمال. اوس تو گورا چا اللہ د زوال اسباب ورته په کومه طریقې جوړ پدې سړی پویږي نه. د زوال اسباب په داسې طریقه سړی ته جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او د ته پتم نه لګي. کور کې اور ورته ولګي او د ته پتم نه لګي، او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تباہی وشي او د ته پتم نه. دیو جن هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ، او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستاسو طاقت مقابله وکړي، او داسې طاقت شته نه چې تاسو کرونی سي او تانه اخلاص. داسې لا څو چې د خدای نیولې به د خدای نه اخلاص کی، داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی کړ، او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقع مد نظر ملک پرې خو بل ملک تلا، هغه ملک ته چې دې کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام دو لونه ای بغړې او چیلې سرولې، کوئی ته بچراله ګډو چیلو لبه او بور کولې پاکوي او داسې بوقوا چا به سلويخ تو کسر ایستا. موسی علیہ السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکر وېست، اجنکای لاړې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکر وېستا. ورته وی تاسو ته تاسو کې د الګ به پیغمبري. شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ به پیغمبري، دا چا چې په یوازې ځان دا بوکر وېست، ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري، د یو پیغمبر قوت چې ده د سلويختو پهلوانانو عمرې. عزیزانو بیا سلويخت هغه پهلوانان، سلويخت هغه پهلوانان لکه د دنیا سلويخت پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمر په دې ملک دا سه خلقم تیر شوی دي چې هغه دا به چې پیغمبر ته د ډیرو خزو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 4 نه زیات نشته. مونږ ته 4 خزي جایز دي او پیغمبرانو ته 10 سورلا سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته کله قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 خزي رواوي، 1400 او الته خیال د قوای شهوانی نو پیغمبر ته د زیات او خزو اجازت په دی وجاو چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د خزو په ذریعہ خزو ترسي، نو پیغمبر ته به د ډیرو خزو ضرورت زکاو چې دا خزي به مبلغین وي او د خزو ته به د خدای دین رسول. الته د قوای شهوانی خیال نو کینی یو پیغمبر ته بیا 1400 خزي پکار، تا ته 4 خزي روا دي نو ته خو 4 پورا کا کبیا 15 ضرورت پیښ شو بیا به تا د پاره خبره جوړی. د پاکستان کې دا یوس میخه څوک نشي ساتل، دا پاکستاني میخه دا یوس څوک نشي ساتل. تاسو خپلار به 4 خزي وسات، تاسو د جمعات کې چناستي په ایمان وای 4 خزو شوق مشتا وای 4 کولې شي یو نه شي ټینګول لکه نا گویا ناس پچی یو طرف نه چراټینګې په بل خوا در نوزي، بل خوا نه چراټینګې په بل خوا در نوزي. خدای چې کوم تقسیم کړي دے هغه ډېر الله ته پتا وا، الله ته پتا وا چې ته د یو نه د دوه قابلم نه، ته هم 4 روا دي او شرط ور سره لګولې
وان خفتم الله تعدلوا نو فواحدة کدا یردی چې تب عدل نشي کوله انصاف بنشي کوله پارشي کې به مساوات پارشي کپارشي کې د مساوات نشو کوله نو الله وی فواحدة بیا به یو کې بیا به دویم عمل تاسو پوه شئ وان خفتم الله تعالی مسنا وثلاث ورباع دوا درې سلور لیکن وان خفتم الله تعدلوا کتا سو یریدای چې عدل بونک نو فواحد بیا به یو او ډېر خزو فطرت درته معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو بیبي کور تلا هغه ولا د شاتو شربت نور بیبيان ورته صلاح وکړه چې د راشین ورته بووي چې مونږ له خو ستاد خلینه د مغافیر بوی راځي په دې چل بدل زورونه ورکو چې د بلی بیبي کرته ولې تله چې دراغه ورته اجدو منک ريح المغافير مونږ هتانه د مغافیر بوی بیا مومو حضور علیہ السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي سکلی او نه مې خورلې دي ما خو د شاتو شربت وزا په ما د حرامي چې دا شی به بیا نه خزو دلاس قران ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك الله چې کوم شی حلال کړي ولې په ځان حرام خدای بند دا خو دې خزو طبيعت خزو فطرت ده حضرت عائشہ کور کې پروت ته نیمه شپه کې پاسه جنت البقیع مقبره تلاړو درې ځله دعا وکړه درې ځله ادیره تلاړو دعا وکړه او درې ځله دعا وکړه اوس باز خلق پاکستان ده عرب بلا پکشتا دوا دلته کوا او ملتمه کوا او پلانه دعا هر وخت کوا 24 غنټه دا خلا په جړا لرا خدای ته واز لرا او خدای ته سوالونه کوا خدای ته زاری کوي هر وخت دعا کوي یو وخت په 24 غنټو کې داسې نشته چې هغه د دعا نه مني شریعت پکې منع کوي یو وخت داسې او کچاوي دې سټ نه نیسو د مرغې غوندې ته دا سټتا وي پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې مسراوي دعا وکړه پیغمبر کله جهاد په میدان کې ولاړ دیم دعا کوي بدر کې ولاړ دي دا د اړ په شکل میاشتا دروځي میاشتا روزه نیولې دا جنگم کوي او دعا چې پروردگار کته غواړي چې د زمکه د پاسا ستا نامه اغستو والا پاتې نشینو دادري سو دیار لس کسان ټول شهیدان کا او کدزمه کې د پاس خپل نامه اغستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکا د بدر میدان اوس میاش دوکیږي چې ما ولیدو هغه زمي ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو عزیزانو یو لیش بوټه پکې نشتا سورې نشتا کانی شګي غیر چاپیر غرونا او دار په شکال میاشت او په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یو قجوره په دوه کسه خړلې دا روزای نه دعا داسې دعا به استاو زما غوندې دعا به کوله تا ما غوندې داسې دعا به کوله محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړ چې دا د ترخونو سپینواله به په دې لسونو کې ښکارا دوم تاسو داسې دعا چرې کړې ده په ایمان تاسو خدای ته حاجت نشته کاملیان مو دي دا خدای په قهر راخته کومګ یو اولاد خدای په قهر راخته حاجت هم نشته پیغمبر حاجتو د ټول کائنات غم په سر داسې به زما عزیزانو دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته ادیره ته چلار شي تیرې د همت راغی چې ترسوم دعا ورته نه ها دا مکه چې چرته چونه کړي زه وګورم الا بابا ته به کې او ته به راکې دا شیطانت مکو باباګان چاله سور کول نشي محتاج دي ستا دعا ورکول صرف د خدای د ذات کار دی په خبره پوهیږئ ورکول د باباګانو کار نه دی باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا پادیره ورغه
محتاج دي دیتا چې ته په دعا وکړې. علما لیکي چې یو آیات کرسی چا پادیره کې وویلا نو سلويخت ورځې د هغه ادیرې نه عذاب اوچت شي. هغه مقبره سلويخت ورځې عذاب نه، یو آیات کرسی دی چې پکې وویل نو په ادیرې ورلې سنه سه قرآن پکې ووایا نو هغې نه ډېره فایده. اوس چې بل ته خیر ورسې خو الله هغه خیر ستا جولی کیا چیز دی خیال راغی. نو هغه د پنجابیانو کار مه کوئ چې چرګ زیارت ته وړی چې بابا کوکړ گھنتے پتر دے، کوکړ گھنتے پتر دے، چرګ مې راوړی دی او زوی راکړه د دې په بدل. زامن مامن او لوڼې مونې دا ورکول د خدای کار دی، دا د بني آدمو کار نه دی، دا د زیارتونو کار دی. اوس بله خبره ده چې زمونږ په بالا ماڼۍ کې داسې خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ ډولکي غاړې تا چولي او ګلونه په غاړه کې چولي په دې سړک روان و، غړس دی غړوس دی غړه څه چل دی د بابا ډولی روان پټه پوړانده شي او پټه پکې په غبرګو کې نه. باباګانو ته د ډولۍ څه ضرورت دی؟ که ډولۍ په ژوند کې ځان له جوړه کړي خو په قبر کې به پکې سوري او پکې به ګرځي، او که دنیا کې ځان له د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ورننه ایستی شي. دا د کوچیانو کار دی. یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره، هغه وایي چې وایي چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي. جمع او سخته یخني وه، سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده. چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو یي نو ځکه چې یخني دا ډېره چې فتح خانه وروره وایي چې وایي کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست وي ګرمېږي به چې دا اور به هلته وي. او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی، د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ د لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزي وتپي وایي دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنډاګان ورسره وي. دا هغه د بدبخت بې پدره زامن دي او د بې پدره اولاد، دا هغه بې پدره قوم دی. د دې نه مور معلومه ده او نه پلار معلومه ده. خدای خبر چې دا د خسکی اګونه پیدا دي که دا څه بلا قوم بالکل د سړي زامن نه دي او نه په خبره پوهېږي. خار نه یو ډالۍ راځي اغنجي ځان سره پیدا کړي، جمعې په شپه چې پیدا شي هغه هم اغنجي شي. اغنجي دی اغنجي کم سید کې چې د پیغمبر یو ټیډي پیسه نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام. او سید صاحب دین تو ساڈا تو سا قدر نہ پائی، حسن حسین تو ساڈے دادے داڑھی کدو منائی. شکل ته مو ګورئ په غوږونو کې به د سرو زرو مندرۍ چولی. پیغمبر ویلی دي در سړي ته سره زر استعمالول حرام دي، نیکي ویلی دي حرام دي، دوی به د سرو مندرۍ په غاړه کې چوي. چا به دومره غادغه چولې جمکای غوند دومره اوږده به او دا تا او ما غوندې خرچي کنه سید دی اگر هغه کې چې دغه چوي سید په 400 به سترګې سرې راوتي سوچا سید دی سترګو ته وګوره تکي سرې. دا زمون خلقو ایمانونه دي، دا زمون خلقو دي. نو زمون دي کرتوتونو ته چې ګوره په مونږ به عذابونه نه نازلي، په مونږ به قهر نه نازلي چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای خدای نه ګڼو، رسول رسول نه ګڼو، قرآن قرآن نه ګڼو، مذهب مذهب نه ګڼو، هیڅ نه پوهېږو. خو که یو خر را پاسېدو او مونږ ته ووایي چې دا شی مذهب دی مونږ هغې پسې، یو قچر را پاسېدو چې دا شی دی مونږ هغې پسې، نه مونږ به تباه کېږو نه غر کېږو به نه. نن سهار را سره یو لګیا وی ټیکسونه ډېرو لګېده مالما خو یو شعر ته جمعې مونځ ته راځې که نه وی چې مالما خو ویلي چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته، ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته، خبرداوی چې د حال تر دا بدتر وی. ډاکټر یې نه بزولي دو وی تا ته خو د عشق بیماري ده دې نه توبه وباسه نو جوړېږي. وی دې نه خو الله که توبه وباسم خدای دې نورم دا مرض زیات کړي. نو یار ته وایي ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته، خبرداوی چې د حال تر دا بدتر وی. دې نه نور غرق شي زیات نو خبر مونږ چې دې نه زیات غرق زمونږ حال وګوره.
ټیکسونه زویم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وکړئ د هغه ورځې انتظار وکړه د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټیکس به در باندې لګي د هغه ورځې انتظار دا ټول زموږ اعمال د ټیکس په شکل د وی سی آر په شکل د ټي وي په شکل مونږه د بټو په وخت کې کوثر نیازی راغلی او دلته چراټ ټي وي سټیشن افتتاح کړ نو خلکو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یو ورځ تاسو ته کوم نو مونږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه خو مولای بیړه دې غرقه شه کور دې د میردین جومات شه ته خو مولای ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم مونږ چغې جوړې چې چغې جوړې کې اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې 15 کروڑ روپے لګېدلي 18 کروڑ نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل شي د یو مولا زوی هلکانو سره په ښکار ووتو چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو ګیدړي وویشتو د مولا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته چې هلکه څه اوسۍ موسی پیدا نه شوه ګیدړ دې دا خو مردار دی ویل څوک وایي چې مردار دی د مولا زوی زه یم مفتیان تاسو ځان نه جوړ زه یم چې حلال ډېره ښه ده چې راله پلار ته وایي چې میاں جي ګیدړ حلال دی هغې وایي چې نه مردار ہے کون آخنا کہ گدڑ حلال ہے مردار دے سو کوئی حلال ہے ویچی جی نور جمال آخنا ہے کہ گدڑ حلال ہے استاذوی نور جمال ہوئی چی حلال ہے اچھا نور جمال آخنا ہے چلو پھر میں کتاب دیکھا اور کہ چیزا کتاب ہوگا کتاب راغست ہے دا ټول لکان دا سے ورطلان دے ناس دوست کتاب لاس کی نیولے دے اور توئی چی سنو بھائی سنو کتاب دا مسئلہ ہے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال نور جمال چی چرتے ہی علتا گدڑان میدڑان ٹول حلال دی دیکھو گو رہی کہ صدر پاکستان دا کم ٹی وی سٹیشن افتتاحو کی آخو مبارک اب یہ بالکل روائی داغی کر سنیماگانی بالکل روا دی زکا چی پاگے باندے 15 روپے ٹکٹ تے نو 15 کے دونی میں دے حکومت ٹیکس تے تھی خیال امرا گئی 15 روپے دے بائسکوپ ٹکٹ تے نو دونی میں پہ دے حکومت ٹیکس تے نو چھ دولا ٹیکس ورکے نو سنیما امرواش دا وی سی آر زکا حرام دے دوی ورپسے لگ گردی را گردی چھ دوی لے پہ ٹیکس نہ دے ورکڑے تو اس پہ باڑا کی وی سی آر والا او پہ دے کسٹم والا راوڑا چھ پہ دی راوڑے دوی اونی سی او کسٹم ٹیکس پہ ورکے بیا وی سی آر امرواد خبرہ پوئے گئی دا شریعت چھ دا دوی کم چگے وہی شریعت بینچونے جوڑ کری دیو دا دے را روان دیو اگا دے را گئو اسلام او نظریہ او پلانے دا منگا خود اسلام نم باریو او نظریے نم باریو نظریہ پاکستان نم منگا باریو زکا چھ پاکستان کے صحیح اسلام غوارو شرم دل اسلام پکی نگوارو نو منگا دار سے نبار کری نمازی دانو دوی لا چھ پکی سوار کے بیا روان دا آغا ملاکار دے در تمی قصہ کری وا 3 طلاق خزل ورکر 3 طلاق او استاز لے 3 ورزی سار دا پنن بئی چی پا خیرو غنائے دائرہ پس سلورم ورزی ورتے چی دا سے خزل تمی پا غصہ کی ہومو بس پزان پوینشم یو 2-3 میں ورتا ہوئی وی خواہ وی بس تے 2 ورزی نورم زرا زکن مطلب دا چی دا رو غنائے روغنے بے پڑے را پڑے ورتے جداس چل دے چی گل نو گول مگول رکھسی ہیں اور کسی نو کیا نہیں ہے ملا بڑے ظالمن اور تے جا راتی جا کے تو اپنی رن نو کمی کہ تنے منو قبول کی تو ہے نا بوئی چی ہاں نو تورتے چی منے بھی تنو قبول کی تو ہے بس نکاب موشی اور نور مریانو نتو
وی چې بجلیګر مولا نه مولا کوله منه پوښي هغه خو وی چې نکیږي وی چې او بڑا ظالم مولا اس دے نزدیک نہ جامی اور تباہ کر چھوڑ دیا تے منو کدی کدی آیا کر جو گل ہوئے تے میں انہوں گول مول کر کے تیرے واسطے صفائی کر نو عزیزہ معاملہ ٹولا گول مول دا خیال درا گئے چھے دوی خوشحالی اگا ارچ بیا رواجی او چھے دوی خفائی ارچ حرام علاقہ کے تاندار نے اجازت والا ڈما گڑاوا خیر دے کہ تاندار نے دی اجازت نہیں اغستے گڑما نشے گڑو پخواب حلال و حرام دا خدا و دا رسول پلاس کی حلال و حرام با قرآن و حدیث کو اس حلال و حرام دا انتظامی لاس کی دی اجازت والا حلال اجازت دینی اغسط حرام تو دے خبرہ کوئی گئی زما عزیزانو دے طرف نہ خدا توقع مکوئی چھ دس نظام با پتا سراشی چستاسو اسلام ہوش دا طرف تا خوبم مگو رہی زکه چې دا خلق دی نهر او نهر سره چې دی هغه د خپل خېټې په غم کې وي هغه سره د بل شي غم نه کوي یو سړی وګیا نوږي سره د بل د خېټې غم نه سوا د خپل خېټې دا غریبان نهر دي نو د دوی ځان له خېټې نه ډکېږي دوی ملک او قوم سکي قوم له سوچ پکار دی چې دا مونږ پس بلو بلو سری مونږ ته سوچ پکار دی مونږ ته د خپل زندګۍ جوړولو اسباب اختیارول پکار دي زما عزیزان روزه دا وګ تقریرونه پکارم ندي چې زه درته وکم خوار شپه چې سم لای سوچ کوا چې دا زه څه لا پیدا یم او زه کوم څه زما د ژوند غرض څه دی زما د بچو د ژوند غرض څه دی زما دا کور چې قدرت ما ترا کړی دی د دې کور غرض څه دی دا زی مشر کړی والی په دې ټولو اسباب باندې سوچ کوئ فکر کوئ بیا هغه اسباب اختیاروئ د کور نه د دوستانو نه اشنایانو نه محلې نه علاقې نه اوس تاسو وګورئ زمونږ جوماتونه دا جومات دی چا کې چې تاسو ناست دی د جمعې مونځ پکې دیکھ حافظ ولاړ دے قرآن ختم زما زوی دے الته خپل تراویح چوکي بیا دل ترازی دے حافظ پسې سورکاتو کې تلاوت هو بیګار اتوي وی یو صف کې نیم پاتې ټول خلق تخته تاسو سوای چې د دې محله خلق چې پچا کې دا جمعات او څوک پکې وغځيږي نو مونږه صاحب دغه قرآن ورپسې بیا په قبرونو وایو او دغه قرآن ورپسې په کور کې په ختمونو د دې جمعات دا حافظان چې چا قرآن وي او دوی ژوندي دي او ته وتښتې ده کنه جی دا حافظ بیا کور ته بوزي چې راشه اوس د پسې دا درې سپاره وایي چې دیو بخری تاسو په دا زاړه ایمان وایي چې په دې قرآن به دیو بخری اخر دومره خو خدای عقل درکړی دی دا قرآن به تا ته وایي چې او مولا خوله کې د دانا وخېجا پرون ته ولاړ وې پروجو کې د پکیلان دې در پسې نیمه غنټه قرآن اورېدو ته نشو درېدی اوس ته ما د پسې سپارښت کولو ته قبر ته او قیامت ته لېږې چې هله دا راخلاصي په دې قرآن به دا قوم راخلاصي د ختم په شپه بیا شیطانت له ټول جومات ډکي پولی وي او چای وي او شیریني له هله په قرآن دا د مالګه پې دم کا هله صاحب دا چیني پې دم کا هله دا فلانې پې دم کا په دمونو ممونو نه کېږي تور خوړم یو سا په دمونو نه کېږي په ژوند راشي د قرآن ته ودرېږئ د خدای په قهر اخته یئ د خدای تباه کړي یئ خدای غرق کړي یئ خدای شرمولی یئ نور بم شرمئ په ژوند ورته ودرېږئ د خدای کلام واورئ خدای کلام زده کوي د خدای کلام ته سرونه ټیټ کوي کینی بیړې بم دغه خدای فرعون غوندې لعین رونیو دا قصه به مخکې راځي ان شاء الله فرعون غوندې چې رونیو بیا چې خلاصول نه شو هغه فرعون چې ټول سلطنت با سجده ورته لګول او خدای ورته وی او بوله حکم کو په بو رونیو هغه فرعون بیا چې خلاصول نه شو چې یو ځل د خدای رونی سي په خدای مې د قسمی چې نه دی بیا مور خلاص کی نه دی بیا پلار خلاص کی نه دی بیا زوی خلاص کی نه دی رور خلاص کی نه دی دوست خلاص کی نه دی علاقه خلاص دغه سي هر جمعات کې چې ګورئ رومبای دو درې شپې ګرمه ګرمه وا او صاحب اوس خلک تختی دا فصلی مرزان چي دي
دا د بټیارای زامن دا د بټیارای زامن قران نه تختی تراو نه تختی منزونو نه تختی دا قوم او خورز لا باز پکې راشي مولانا صاحب تاسو نه وایي دا وګوره سال دی دا ټیپر نه ډېر شکر دی چینی ګرام ډېر خکار دی ته دې ځان ته هم وګوره دا خو الله دی عذاب دا ښکارا نه راځي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والوځي عذاب کله صاحب د مجسټریټ په شکل کې عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کې عذاب کله صاحب د کچارو په شکل کې عذاب کله د ټیکس په شکل کې کنه دي دا شکلونه دي مختلف د عذابونو او استاد اعمالو شامت ته مختلف شکل کې بعضی وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه غیر شه د بلې ګناه ده او دا من درته مونږه از خپلو کې وایو دا وایو چې دا حکومت یره ظلم قسم مې د فوق دی کدا لریش او د په ځای بل هغه د موګي والا رانغه نو زمانه دا ګیره کړه چې سو پر د دې قوم حال کې کوم قوم چې خپل حال په خپل نه بدل کړي د برن نه بدلی لاندې نه خپل حال بدلینو اله بده حال بدلی برن نه بدلی په دې 35 کال کې خطا سوې چې موږ وایي جدال دغه نموي چې له کلمې وایو پلانې کې کلمې لاندې تاسو سال دي